آیا قومه او جلسه تر رکوع وروسته درېدل او د دوو سجدو په مابینځ کې کښېنستل چې یوه ته قومه وایي بل ته جلسه وایي، آیا په شریعت مقدسه کې د قومه او جلسه دا سنت ته او که واجب ده؟ که چیرې یو کس د دوو سجدو په مابینځ کې نه کښېني، د هغه ولمانځه ته تاوان رسیږي او که یا؟ د دې مسلې جواب دا دی چې قومه او جلسه په لمانځه کې دواړه واجب دي. د دې کول لازمي دي که کم کس د دوو سجدو په مابینځ کې یا تر رکوع وروسته سیده نه ودرېږي، دا قومه یا جلسه پرېږدي، پر هغه باندې د دغه لمانځه راګرځول لازمي دي. نو کم کس چې تر رکوع وروسته یا د دوو سجدو په مابینځ کې نه کښېني، دا قومه او جلسه پرېږدي، پر هغه سړي باندې لمونځ راګرځول لازمي دي، ځکه دا دواړه واجب دي. په ترک د واجبو باندې لمونځ اعاده غواړي په هغه وخت کې که چیرې دا کار دی په قصد باندې وکړي، او که چیرې په هیره باندې وسیده بیا خو سجده سهو لازمیږي په ترک د واجبو باندې. نو لحاظه زموږ ستاسو په معاشره کې خو اکثریت لمونځونه دا رقم ته دي چې ورته وګورئ د هغه رکوع او سجده نه سره معلومیږي. د دوو سجدو په مابینځ کې خو ناسته اکثره ځوانان نه کوي، نو لحاظه دا رقم ته لمونځ کول دا بیرته اعاده غواړي، ځکه په دې کې واجب په قصد باندې پاته سو. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو باید په لمانځه کې د جلسې او د قومې د دواړو خیال وساتو. رکوع او سجده باید دواړه په اطمینان باندې وکړو. که چیرې رکوع او سجده په اطمینان نه وسي، بیا دا زما او ستا لمونځ هیڅ اعتبار نه لري.